حسن علي هم خپل خرګنۍ ته یعنی انډیا ته یو ډیر قراره جواب ورکړی دی. حسن علي ډیر زبردست ټویټ کړی دی، خپل جذبه خپل جنون پکې خوله دی، خپل پاکستان سره د مینې چې کومه جذبه ده هغه په خپل ټویټ کې خوله ده. سرګنۍ مې ول ځکه وی چې انډیا نه د جنۍ کړی ده، حسن علي چې کومه جنۍ کړی ده هغه د انډیا ده، او څنګه چې شعیب ملک ثانیه مرزا کړی و، دا ډیر د انډیا او د پاکستان خپلو کې رشتې هم شته دي. لکه دا خو سلیبریټیز د دینه علاوه د عام خلکو هم رشتې شته دي. داسې خلک ته چې د هغوی انډیا کې رشته دار وي، انډیا کې داسې خلک شته چې د هغوی پاکستان کې رشته دار دي. نو د دې ملکونو ترمنځ چې کوم عوام دي د هغوی خپلو کې رشتې څه ناڅه یو بل سره تعلقات شته دي. خو پاکستان او انډیا چې کوم جنگي حالات جوړ دي په هغې باندې حسن علي هم یو زبردست ټویټ کړی دی. حسن علي ویلي دي چې د بهارتي میډیا مطابق سب ټول پاکستانیان چې کوم دي هغه مړه شوي دي، او دا وخت پاکستانیان د قبرونو نه کمنټ کوي، د قبرونو نه پوسټونه کوي، او دې خلکو له د انډیا له وای داسې لګي چې پاکستان مونږ ټول ختم کړی دی. خو زما خبره په کلو غوږونو واوړئ، دا پاکستان دی دا کله هم نشي ختمېدی، او دا به همیشه قایم و دایم وي انشاءالله. دا حسن علي په ټویټ کې انډیا ته ویلي دي چې تاسو څه وایئ چې بس پاکستان مونږ ختم کو. نو زما خبره وای په کلو غوږونو واوړئ، پاکستان دا تاسو د ختمولو کار نه دی او دا نه ختمېدی شي، دا به همیشه قایم و دایم وي انشاءالله. ورسره هم په خپل دغه کې لیکلي دي. جی نو حسن علي له علاوه ډیرو چې کوم کرکټرز دي ټولو ښه ټویټس کړي دي، پاکستان آرمی سره خپل سپورټ شو کړی دی، او څه کم جنگ روان دی هغه لړۍ تاسو له هغې اپډیټس زما په پیج میلاویږي. نور هم ډیر ملګري دي چې د دې حوالې سره تاسو اپډیټس درکوي. سوشل میډیا د موږ پښتانه ملګري دي، د مورونه چې هم تاسو اپډیټ درکوي چې څه نوې خبر راشي. نو دا حسن علي د ټویټ حوالې سره د نه مخکې بابر اعظم نه مخکې محمد رضوان هم ډیر ښکلی ټویټ کړی، د قرآن شریف حوالې پکې هم محمد رضوان ورکړی وه، او ډیر زبردست ټویټ یې کړی، یو نیوټرل ټویټ یې کړی. او محمد رضوان په خپل ټویټ کې دا ویلو چې زما ټویټ د هغه خلکو دپاره دی چې څوک عقل لري، چا کې عقل او شعور وي. لکه ډېر داسې خلک ته چې بس هغوی بیخي عقل او شعور لري نه انډیا کې، چې هغوی په خپله میډیا باندې دومره بلانډلی یقین کوي په پټو سترګو باندې چې یوه کم ډوز ورکړی دی، نو هغه د هغوی رګ ته ورغلی دی او هغوی هغه دروغو باندې یقین کوي. انډیا میډیا مطابق کوي، خو دا وایي چې مونږ پېښور کې بندرګاه تباه کړه، چونکې پېښور کې بندرګاه نشته دی. مونږ په لاهور کې بندرګاه تباه کړه، چونکې په لاهور کې بندرګاه نشته دی. دا ما بیګا یو ویډیو کې تاسو سره شریک کړي وای. مې بندرګاه اصل کې د سمندر په غاړه چې کومه بحري یو اډه جوړه وي هغې له بندرګاه ویلی شي. هغې کې کنټینر د دنیا ولاړې وي، امپورټ ایکسپورټ سامان چې امپورټ ایکسپورټ چې کوم په څه په ذریعه باندې کېږي، یو اډه غوندې هغې له بندرګاه ویلی شي. نو بندرګاه عموما د سمندر عموما نه بلکې 100% د سمندر په غاړه وي. د نیر په غاړه د سیند په غاړه بندرګاه نه جوړیږي، بندرګاه د سمندر په غاړه جوړیږي چې ملکونه مختلف ملکونه هغه سمندر په ترو باندې ټچ وي، نو هغه په هغه بندرګاه په هغه سمندر کې بیا بحري جهازونه چې کوم دی ټریول کوي، مال امپورټ ایکسپورټ کوي، خپل بزنس پکې روان وي. نو دلته نه په پېښور کې بندرګاه شته دی، نه په لاهور کې شته دی. د انډیا میډیا دا دعوې کولې چې موږ د پېښور بندرګاه هم تباه کړه، موږ د لاهور بندرګاه هم تباه کړه، موږ د پاکستان آرمي چیف هم ګیر کړی، موږ فلانې کړی، موږ ډنګړې کړی، مختلف قسم ګوره داسې خبرونه چې بیخي د یقین کولو قابل نه وي. هغوی چې کم سنسنۍ سره هغه خبرونه پیلاوي، نو چې ته واورې ته به هم په یقین کې، ته به هم زر وګورې چې زر به یې سرچ کړې چې لکه رښتیا پېښور کې بندرګاه وه، موږ خو دومره عمر پېښور کې تېر کړو، موږ خو بندرګاه نه وه لیدلې. او هغوی چې څنګه خبرونه بیانوي کېدای شي بندرګاه وي خو موږ لیدلي نه، لکه داسې هغوی دغه سره خبرونه دغه کوي چې د سړي په یقین وشي. خیر دا اپډیټس په دې ویډیو کې حسن علي ټویټس مې در سره شریک کولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.